دا یو بهترین سوال دی د هر پنځپیري او د هغه فسادګر کس نه تاسو په دې باندې تپوس کولی شئ. کوم سوال چې مو کو دا سوال تاسو هم د هغه نه کولی شئ، خو انشاءالله د دې خبرې به د هغوی سره صحیح جواب نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نن در سره یو ضروري خبره چې کوم دی شریکول غواړم، او هغه دا ده چې دا بعضې پنځپیریان دغه چغې وایي او غوبلې جوړ کړی دی چې جمهوریت کفر دی، جمهوریت کفر دی، اوټ استعمالول حرام دی او دا ناجایز دی. نو زه د دغې پنځپیریانو نه یو سوال کوم او دغه سوال دی تاسو هم کولی شئ چې جمهوریت کفر دی، نو تاسو د دغې کفري نظام هغه کارډ ولې چې کوم دی په خپل جبونو کې ګرځوئ؟ ولې چې کوم دی تاسو د ځان سره چې کوم دی ږدئ؟ لکه د پاکستان چې کوم کارډ دی، دا کارډ خو چې کوم دی هر څوک په جب کې ګرځئ، هر څوک د ځان سره چې کوم دی ږدي، هر څوک چې کوم دی جوړئ. نو چې دا نظام کفري دی، نو دا خو د کفري نظام طریقه ده. ولې تاسو د کفري نظام طریقه اختیاروئ؟ ولې تاسو د کفري نظام چې کوم دی په طریقه کې چې کوم دی تاسو حصه اخلئ او دغه کارډ جوړوئ؟ بس چې نظام کفري دی، کارډ مه جوړوئ. صحیح شو؟ دغې ته څه ضرورت دی؟ بیا ولې دا کار تاسو کوئ؟ که ته دا خبره کې چېره دا مجبوري ده، ښکته ده پورته دا مه وایه، ځکه که چېرې تا دغلته سوچ کولی دې مجبورۍ ته، نو بیا به تا اعتراض نه کولی چې یاره تاسو ولې سیاست کوئ او دا خو د اسلام طریقه نه ده، دغه جمهوریت د اسلام طریقه نه ده، که نه بیا به تاسو دا اعتراضونه نه کولی. خو چونکې تاسو مجبورۍ ته نه ګورئ، نو ځکه تاسو دا اعتراضونه کوئ. نو زه هم ستا مجبوري نه منم، مجبوري د من نه وباسه، خو ته د پاکستان دغه د کفري نظام دغه کارډ ولې په جب کې ګرځې؟ د دې زه ستا نه سوال غواړم. مجبوري به د منځ لرې کړې، ښه مجبوري به مخې ته نه راولې. نو مجبوري خو دې منم نه، ځکه دلته ته زما مجبوري نه منې که نه. نو چې مجبوري دې نه منم، نو بیا ما ته داسې یو دلیل راوړه چې په دې دلیل زه ګرځو سره دې نه چې دا کفري نظام دی، او د کفري نظام چې کوم دی ما ته د هغوی طریقه منې، د هغوی خبره منې، او هغه کارډ چې کوم دی په جب کې ګرځې.